سینیټر دلاور د مردان سره تعلق د کاروباري شخصیت دی او زمونږ د خاص خلکو خاص سړی دی. صحیح ټیک شو. د خاص خلکو خاص سړی دی. دا د مسلم لیگ نون په ټیکټ باندې سینیټر کړلی شو. صحیح ما ته اوس یا چې دای کله سینیټر کو دا په 2018 کې چې سینیټر کو نو دای چې سینیټر کو په هغه ورځو کې د پیر صاحب ارشادي ټولو دته ګلونه وغیرہ چول او ډیر په حساب کتاب دا راوسته چې موږ سینیټر کو او دا زموږ ډیر کلک امیدوار دی. سینیټر دلاور د 15 غړو یو ټوله جوړ کړو او په سینټ کې مسلم لیگ نون لچکم دی چاته ټول نه زیات ټف ټایم ورکړی دی. اتګنی کا ناچ نشانه وته کې څه شي وته چې اقسم د سره په ګرځولې دی په مسلم لیگ نون باندې یعنی د مسلم لیگ نون سینټر او مسلم لیگ نون چکم دی هغه ګرځول. ټیک شو. ځان له ګروپ دی ته دلاور ګروپ ویل. ټیک شو. او دا هغه چکم دی دلاور ګروپ دی دا د یو پارټي نه دی د دو چکم دی د هغه د کریټ ما چې تاسو کارټن کې چې کوم حساب کتاب ګرځي دا د هغې یا د اے ټي ایم چې کوم دی یو حساب کتابي حیرانته خبره ده. سینیټر دلاور د صوبې لپاره چرته هم ساواز نه پورته کړی خو د سینیټر دلاور دی وخت کې د جمعیت علماء اسلام امیدوار دی. د حیرانته خبره ده په دې الیکشن کې د 2025 چې کوم د سینیټ انتخابات کیږي هغه کس چې په 2018 کې د پیملینو هغه چې کوم دی به طور استعاره یعنی ما تاسو ته ویللی چې دلاور په شان کسان چې کوم دی دا به طور استعاره اوس دی وخت استعمالیږي. ته حیران د جمعیت علماء اسلام د علماو د ټول نه لویه پارټي ټیک شو او حق پرستو پارټي هغه دی وخت کې دلاور خان چې کوم دی د مردان هغه سینیټر کوي صرف د څه د وجې نه ښکاره خبره ده چې هغه سره پنګ ډیره ده هغه سره فند ډیر دی پارټي هم خوشحالي پارټي مشران هم خوشحالي او د پارټي ام پی ایز به هم خوشحالي.